الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك عليه وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تعرض الفتنة على القلوب فأي قلب كرهها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تیر شوی جمعه کی د خطباتو په سلسله کی تقریبا شپږ دیرش روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغی وضاحت د الله تبارک و تعالی په توفیق باندې تیر شوی د هغې روایاتونه نن یو روایت په دې خطبه کې د هغې وضاحت کوو د الله په توفیق. د هغې روایت تعلق دی د جدیده ټکنالوژۍ د هغې په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له کمې پیشنګویانې ورکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغیا پدی امت باندی او په تمام انسانانو باندې داغي
یو کرم دی، اغا یو رحمت للعالمین بنده و رسول الله دنیا ترا لېږلی. داغه هره خبره او داغي هر یو کارا د امت د پاره د رهنمایي ذرائع او ذریعه ده. د الله نبی چې کوم کار کړی وای کې مونږ ته بېشماره عبرتونه دي. داغي خبرې ټوله نصیحتونه واعظونه دي. د دې د وجې نه علما فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه او داغي د ژوند طریقې دې کې بېشماره حکمتونه پراته دي، خو امت داغي نه خبره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم دور چې روان دی او خلق دا خبره کوي چې یاره ساینس ترقی طرف ته روان دی او یا ساینسدانان د ترقی کارونه کوي یا جدیده ټکنالوژیا دا په ترقی باندې ده. داغی بارکی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منگتا 1400 کال مخی پیشنگوئی کړي چې داسې دورونه برازي پای کې بدا جدید اشیاء دا با ظهور کوي ښکاره کیږي با او دای د قیامت د علامونه یو عظیمه نښه ښودلې ده. کله چې داسې دور راشي چې ټکنالوژیا ترقی وکړي او ساینس ترقی طرف ته لاړ شي، دغه ترقی یافته کارونه او دا ترقی یافتیا اشیاء دا د امت د غفلت اسباب جوړیږي. انسان دا د الله نه سات په سات لري وځي، دا د اجنبیت زندگی ته رواني، یعنی چې الله او د الله رسول کما طریقه او کم صراط مستقیم سیده لاره دا منګه ته پرېښودې ده او د هغې حکم کړی دی چې په هغې باندې د امت عمل وکړي او روان دي شي. جدیده ټکنالوژي به دا انسان د دغې لارې نه لرې کوي او سات په سات باندې به مسلمان د ذلت سره مخامخ کیږي. دا د خلقو خبرې دي او دا د هغه خلقو خبرې دي چې د هغې قیمت ته اړول تمه نشته او نه د الله ملاقات ته څه تمه شته او نه د خپلو اعمالو کو هغه نیک کوي او کو بد کوي، نه د هغې بدلې ته څه فکر شته. ای دا خبره کوي چې یاره زمانه ترقی کوي او پلا ترقی کوي او یاره ساینس ترقی کوي. ترقی د امت او ترقی د مسلمانانو او ترقی د مسلمانانو د مملکتونو او د ملکونو دا تړلې شوې ده په قرآن او حدیث پورې. ملک ترقی کوي، افراد مسلمه ترقی کوي، دارنګه علاقه ترقی کوي، یو شخص ترقی کوي. د دې د ترقی سبب او د دې د ترقی ذریعه دا الله او د الله رسول ما او تا ته ښودلې ده. دنیا یا ساینس یا د ټکنالوژیا ترقیه دا د امت ترقی مشماره. یا یو سړی یا یو ملک جدیده اسلحه ایجادول یا پاغي باندې فخر کول صحیح ده، د خلکو په نظر کې دا ترقی ده،
د الله په نسبت باندې دا ترقی نه ده. د الله په نسبت باندې ترقی څه ده؟ د الله احکامات په ملک باندې نافذول، د الله او د الله د رسول طریقې په ملک رایج کول. دا د ملک د ترقی او د مسلمانانو او د اشخاصو د ترقی ذرائع دی او اسباب دي. په دې باندې امت ترقی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې دا ویلي چې داسې ترقی به وشي، داسې ترقی. د الله نبی وایي والذي نفسي بيده، کله چې د الله نبی د یو خبرې نه مخکې قسم خوري نو دا اشاره ده دې خبرې له چې دا وروسته کومه خبره د الله نبی کوي یا الله قرآن کریم کې یو قسم وکړي یا په گواهی کې یو چیز ذکر کړي، نو دا هغې نه مفسرین وایي دا مرادي چې د وروستنۍ خبرې ته کلک غوږ ونیسه او دا وروستنۍ خبره کلکه واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی والذی نفسی بیده، قسم می دی پا آغا ذات باندی دا چا پا قبضه که چه زما روح دی، نی پا اللہ باندی قسم کئی چه پا اللہ می دی قسمی چه دا آغا پا قبضه که زما سادا. رست خبر صدا تاکیدی خبر دادا. د الله نبی وی لا تقوم الساعة، قیامت با نقائمیگی حتی تکلم السباع، الانسا چه زناور با د انسانانو سره خبری شروع کی. زناور بام خبری کئی. اوس په دې زمانہ باندې او په دې دور باندې ته نظر واچوه، د یورپ ممالک یهود او نصارا هغوی زناورو لم د انسان نه اعلی تربیت ورکړی. یو سوال شوی په اخباراتو کې، هغه سوال راغلی زما د نظره تیر شوی چې په امریکا کې د یو زنانه نه سوال شوی چې آیا خاون وفادار دی او کنا سپی وفادار دی. نو هغې زنانه د سوال په جواب کې دا خبره کړې وه چې موږ ته سپی د خاون نه زیات وفادار دی او موږ د سپي په مرګ باندې د خاون د مرګ نه ډېر خفه کیږو. او بیا یې د هغې په تشریح کې لاندې دا خبره کړې وه چې د دې وجه څه ده چې موږ په سپي باندې ډېر خفه کیږو د زناور نه، د خپل خاون نه او د نورو زناورو نه په سپي باندې موږ ډېر خفه کیږو، غم کوو. ولې؟ وی موږ چې په سپي باندې کم محنت کړی دی او موږ هغې باندې کم خرچي کړي او موږ په سپي باندې کم ټیم ضایع کړی دی او هغې له موږ تربیت ورکړی دی، وی دغه رنګې سپی داسې تربیته وی دا خاوند هم نه دی، وی خاوند د مرګ سره بل پیدا کېدلی شي بلکې د هغه خاوند نه وی ښه خاوند پیدا کېدلی شي. خو د هغه سپي په شان چې کوم سپی موږ ټریننګ کړی دی هغې له موږ تربیت ورکړی، وی هغه شان سپی موږ بیا په زندګۍ بر دا نشو پیدا کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قسم می دی په هغه ذات د چا په قبضه کې چې زما ساده لا تقوم الساعة، قیامت به نه قایمیږي حتی تکلم السباع الانس، چې زناور به د انسانانو سره خبرې کوي.
چې کله دا دور رالی چې زناور دلره د انسان نه ډېره ترجیح ورکړی شوه او ده باندې دومره وختونه ضایع شلو او دله دومره تربیت ورکړی شو چې خلق د انسان نه زناور ته اعلی نظر کوي او زنانا په زناور باندې د خاوند نه ډېرې خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې دور راشیه نو اله دا د قیامت نښې دي او اعلامې دي او اشراتې دي، اله به قیامت راځي. داسې زناور چې د هغې انسان تصور نشي کولی، زناور یې په ګډا کړه، بزې یې په ګډا کړې، شادوګانې یې په ګډا کړل، خنزیران یې په ګډا کړله، ازمریان چې دا ځنګلي زناور دی او د ځنګله د باچا په نوم باندې یادېږي او دام د انسانانو سره مخته شو. اوس تاسو ګورئ بعضې خلک هغه ازمریان ساتي، هغې له د ورځې په دړو په منونو غوښې ورکوي، ځان له دومره خوراک نه کوي او بیا وایي دا د انسان نم ډېر هوښیار دی او وایي دا داسې خبره مني چې داسې بچیم نه مني، داسې وایي ښځه هم نه مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تکلم السباع الانس، داسې دور را روان دی چې جدیده ټکنالوژي او ساینس به دومره ترقي وکړي د الله نبي وایي زناور به هم د سره خبرې کوي. اوس ګوره غل دا د زمانې ولی ته نه دی معلوم، د زمانې ولی دی الله ته دی همیشه په سجدهی، همیشه دی تهجد گزاری، با عمل دی عالمی، د قرآن او د حدیثو دی اوسه د دنیا ذخیره ورسره خو هغه ته غل نه معلوم او سپی غل معلومه، شپې غلا شویه د زمانې ولی نه دی خبر، انبیاو ته هم پته نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غلا شوې وه او یو سړي هغه راشن د بل یهودي سره ایښی راپټ کړی او بیا یې د بل یهودي سره ایښی. قرآن کریم کې د هغې تفصیلي واقعات رسول الله صلی الله علیه وسلم لرال او هغه مسلمان دعوه په یهودي وکړه، ځکه چې د یهودي سره بعینه هغه شیز ګیر شو، د هغې په کور کې و، هغه قسمونه خوړل ویل دا راسه پلاني ایښی زما نه دی، بل منافق و ځان ته مسلمان و دا اوس هغه ایښی نو په هغه یهودي باندې غلا ور واوښتله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله په دې کوله چې د چا سره او د چا کره چیز وموندلی شو ذمهوار هغه دی. نو که ته لس قسمه کې چې زما څه پلاني ایښی او پلاني، الله آیات راولېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دا چا سره چې موندلی شوی دی ګوره غلا ده نه ده کړې، غلا دا ځان ته چې مسلمان ویه او دا څلورګوټې لمنې دي دا غل دی، دی ایښی د یهودي سره دا چیز، اصل کې هغه منافق. دا د نبی علیه السلام زمانه کې ګوره د الله نبي ته پته نه لګېږي او د الله نبي فیصله کوله او ان قریبه وه چې د یهودي خلاف یې فیصله کړې وې، هغه نه معلوموي. او نن سبا دومره ترقي زناور وکړله او جدید ټکنالوژي وکړله چې سپیم غل معلوم دی. انسان له الله څومره عقل ورکړی، وسپنې په هوا روانې کړي، دا نور هر څه چې پرېږدې که نه دا قرآن کریم دا د اول صورت نه واله 114 صورته دي، د دې زوار زیر، د دې جزم او د دې مشدد الفاظ، د دې مده او د دې هغه په طریقه باندې ویل چې دلته دا ټکي ادا کېږي او د دې ځینې ادا کېږي، دا څومره ګران کار دی. 114 صورتونه د انسان له عقل ورکړی دی، انسان دماغ کې پراته واړه واړه ماشوماني بعضې خلک دنیا کې ننوځي او هغې خلکو څومره ترقي وکړه، وسپنه په هوا روانه
په زرهاو افراد پکې ناس، سامانونه په منونو پراته، د انسان عقل یې نه مانی او چیز روان کړي. د انسان کې څومره صلاحیتونه دي، هغه صلاحیتونو باوجوده یو انسان غل نشي معلومولی او نه څه شی شي معلومولی، او سپي دومره ترقي وکړله چې دا هر څه معلومه. وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده او دا یې موږ ته 1400 کاله مخکې کړي. دا الله نبی وی تکلم السباع والانس، بس داسې دور د باندې را روان دی، د انسانانو کارونه به سپي کوي، زناور به کوي، ساقل بل نه مني. داسې زناور یې کور کې ساتلي، ټریننګ کړي چې والله هغه د انسان نم ډېر کار کوي. د هغې بیدارۍ، د هغې وفاداري، دا د انسان د عقل نه بار خبره. هغې دپاره مستقله سکول او کالج قایم کړی. دا به تا نه یې اورېدلي چې د زناورو هم خپل سکولونه او کالجونه، هغه کې خپل پیس ډکېږي او هغه کې ستا زناوره دا ټریننګ کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټکنالوژي به دومره ترقي وکړي، وی حتی تکلم الرجل عذبة صوته، چې خلق با د خپل بوټ د وندنې څخه خبرې کوي. دا مطلب یې نه دی چې ګنې یاره دا بوټه وندنې حقیقت کې دا رښتیا خبرې کوي. نه جدید ټکنالوژي به دومره ترقي وکړي چې ستا راز، ستا خبره دا به ستا د بوټ د وندنې نه هم پټه نه وي. زمونږ یو ملګری دی، هغې ویه چې ما د بچی سره خبرې اترې کولې، نو یا زوی مې راته وویله چې بابا ځینې خبرې مه کوه، هسې نه چې د دې مور هم د چا سلاسي. یعنې دومره خلک ویرېدل، ستا خبره ستا راز دا نشي پټېدلی، دا یو کار کړی دا نشي پټېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشیا به دومره ترقي وکړي چې د انسان د بوټ وندنې به د ده سره خبرې کوي، په ده باندې به خبر نیسي. اوس ګوره د پښو د چاپونو نه دې معلوموي چې تا یو کار کلی غلط، او یا دې څډاکه کلي وي او یا دې بل یو کار کړی او ستا هیڅ معلومات نه. ته اوس ګوره ستا د وینې نه معلومات کېږي، ستا د سترګو نه معلومات کېږي، ستا د خبرو نه معلومات کېږي، ستا د ګوتو نه معلومات کوي، ستا د قدم د چاپ نه معلومات کوي. دا د الله نبی وایي اخر دور کې به ټکنالوژي دومره ترقۍ ته لاړی شي. او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سړي دا وندنې او د الله پیغمبر وایي عذبة صوته دا کوړی چابک، یعنی کم لاس کې څه چې کمه چوکه در سره ده، کمه کوړه در سره ده، هغې کې کم چابک دی، نو دغه چابک به هم خبرې ساسه کوي، یعنې ستا راز نه پټېږي. اوس ګوره که نه کم اسلحه باندې چې وشتل وشي، کم مردکي، کمه توقه ده، دا په داسې آلاتو باندې معلومیږي چې د دې افراد او د دې شخص معلومه چې دا د پلاني ځای نه راغستلی شوې ده. دې وجه نه تاسو ګورئ چې کله په یو آله باندې، په یو اسلحه باندې څوک کله مړې وکړي، نو تاسو ګورئ د دې فن ماهرینه دا په لاس کې نه نیسي، دا په رومال کې نیسي. د هغې وجه دا چې د دې لاس چاپ د دې اسلحې نه معلومیږي، د دې ګوتو په ذریعه باندې چې دا کمې ګوتې د دې اوسپنې سره ټچ شوي وي، په دې ذرایعو باندې افراد معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې دور، داسې ترقي به وکړه چې ستاسو چابک به هم ستاسو خبرې کوي، په تا به دلالت کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وتخبره فخذه، او
او سړی له به د ده ورون خبر ورکوي. دا ورون د انسان نه دی، دا به د ده خبر خلکو ته وایي، دا به ګواهي کوي. اوس ګوره اشیا به پټ خواله دی راوړي، هغه به یا جب کې اچولی یا بل روایت کې راځي یا په دې بازو پسې یعنې په دې لاس پسې به یې تړلی یا به په ورون پسې تړلی او دقه چیز به سهار له بیا کمپیوټر ته کیدیا تا چې څه کړي وه خبر به تا ته واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دومره ترقي به دا خلک وکړي قیامت ته نږدې چې د ده ورونه او د ده بازو به خبرې کوي، بیا د څه خبر به ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بما احدث اهله من بعده، چې دا د کور نه وتی دی او د ښځې څه کار کړی دی دې سړي ته به پته لګي. اوس ګوره جدید آلاتو ته چاته پته نه یا خوفیه کیمره لګېدلي، کورونو کې لګېدلې، دفاترو کې لګېدلې، هر بازارونو کې لګېدلې، ته به رضانه نه خبر، تا به یو حرکت داسې کړی یا د دې خبر به هغه غایب سړي لره چې هغه موجود نه دی خبر به حاصل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت نه مخکې به د باندې دا حالات راځي. ستاسو راز دا نشي پټېدلی، ستا د اهل، ستا د کور، ستا د بچو، ستا د ښځې د هغې حالات په تا نشي پټېدلی. دا خبر به تاله څه درکوي؟ ورون به یې دله درکوي، پتون به یې دله درکوي. دی وجه نه حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی دا په فتنو کې اخته کیږي نو دا د ده څه علامه ده؟ دا سړی به په ځان څنګه پوهېږي چې یاره زه په فتنو کې اخته یم، یعنې فتنو کې اخته شوی یم، اوس د دې نه د خلاصي څه لاره او که نه زه په دې فتنو کې نه یم اخته او زه ترې الله محفوظ ساتلی یم، د دې نښه څه ده؟ نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې د دې نښه ذکر کړي او دا ډیره ضروري ده چې دا سړی خپل ګریوان کې بیا سوچ وکړي چې یاره زه خو د فتنې دور کې یم، آیا فتنو کې خو نه یم اخته. هغه دا ده حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اذا احب احدکم ان یعلم اصابته الفتنه، و چې یو سړی دا خوښی ستاسو نه چې ده ته د خپلې فتنې پته ولګي چې یاره زه په فتنه کې اخته یم او که اخته نه یم، دا یو سړی خوښوي او خپل ځان آینې ته پیش کوي چې یاره زه فتنه کې یم که نه، نو وایي فلینظر دا دې وګوري فإن کان رأى حلالا کان یراه حراما، چې دا پرون یو شي ته حلال وه او اوس نن ورته حلال ویه نو ته پوه شه چې دا سړی فتنه کې اخته دی. پرون دې یو څه ته حلال ویل هکې اموخته وي او چې لږې ورځې وشولې نو سهار له حرام شو هغه تا ولې د دې نه مخکې ځان نه خبراو چې یاره زه په دې حرامو کې اخته یم او زه د چا نه تپوس وکم یا د یو عالم نه وکم. د فتنې نښه دا د حذیفه وایي چې یو سړی دا پرون یو څیز ته حلال وه په دې کې مبتلا او بیا سهار له دا سړی دې څیز ته حرام ویه بیا په دې کې مبتلا یي. اوس ګوره که نه چې حرام وکړه سپیشلیست وکړه او د دا په څټ کې خوله وشیه او دا ځان ښه مالامال کړه بیا مړه وایي موږ ته اوس پته ولګېده چې دا کار صحیح نه دی. دا ورته مخکې هم پته وه خو بس ده ورته حلال ویل، یعنې ده ته د دې حرامو مخکې هم پته وه چې دا کار حرام دی. او دویمه نښه رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه وایي دا ذکر کړه وی ان کان یراه
حراما یو چیز تا دی سړي حرام ویل پرون وی چې دا کار حرام دی او دا معامله حرامه ده او دا چیزم حرام دی کان یراه حلالا سبا و بیا حلال وی پرونی ویل حرام دیا یاره چې یو دوه ورځې وشوی حلال نو حذیفه فقط اصابته الفتنه دا سړی په فتنه کې اخته دی دا سوچ کا چې پرون یو کار ته حرام وا نن وته حلال ډیر داسې خلک وو ما په دې خپله ژوند ولیدله ویل نیټه حرامه ده د نیټې کاروبار حرام دی او پتوی به لګولې ویل دا خلک حرام خواره دی او والله په خپله په دې شي کې اوس مبتلا دي په خپله یې اوس کوي نه لکه تا چې پرون دې چیز ته حرام وه او نن دا حلال شو نوې وحی راله دا زمونږ عقیده ده د اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته وحی بنده ده او د نبی علیه صلات وسلام نه پسه نبی منه راځي دین کامل شوی دی د هغې تشریح شوې ده د حدیثو وضاحت شوی دی مسائل بیان شوي دي د الله نبی ویلي الحلال بین والحرام بین حلالم بیان شوی دی واضحه سترګې مه پټوه حرامم واضحه د الله نبی وی بیان دی وما بینهما مشتبهات دی په دې منځ کې چې څه ديه چې نه تا ته د حلالو پته ده نه تا ته د حرامو پته ده د الله نبی وی دا شکی چیزونه ديه ځان د شبهاتو نه وساتئ کو چا ځان د شبهاتو نه وساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل دین حفاظت وکړو دا محفوظ شو دا سړی د بهرحال حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي چې کله د انسان دا حال و چې یو شي ته مخکې حلال وه بیا یې وروسته ورته حرام وه یو چیز ته مخکې حرام ویل بیا یې ورته وروسته حلال ویل دا سړی دی سوچ وکړه وایي دا په فتنه کې اخته دی دا مصائبو گیر کړی دا فتنو راغستی دی اوس ګورې والله د هر سړي دا حال دی وی دا دی دا د خنزیر غوښه ده او دا پولا دی دا پلانې سار له به ویني دا به په قد کې ولاړي پرون د خردجال وی ګونځاکي د یو ته خردجال دجال ته وی دا د هغې ګونځاکي و دا و چې کله خپل ضروریات یې راشي او یاره دا ورته محتاج شي او دنیا په څه طریقه حاصلی ښځم د کوره وباسي بوډا یم رایستلی والله خلکو د خلکو نه په مړینې له ګوتې ولګولې د دنیا دپاره ژوندي څه کوې چې چا مړم پرې نه خوسته او د هغې نه ګوتې ولګولې چې یاره دا شی ماله را کړی دی او دا زما دی او دا یې په ما خرڅ کړی او دا حب الدنیا د دنیا محبت د سره واغست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې دور په تاسو کله راشي د فتنو کې تاسو اخته وئ او مبتلا وئ د الله نبی وئ دا کافر به په تاسو داسې ډاډئ او داسې به جرأتمند یه لکه په کاسه کې چې ماته خلکو کړي وي او د الله نبی ویه چې کم پټې او کمه نوڼۍ د چا خوښئ دا لاسونه ټول په یو ځل ورښکته کوئ او خپله د خوښې نوڼۍ ترې راچوتئ کافر به مسلمانه د الله نبی وی په تا داسې جرأتمند شي چې ستا د خوښې مؤمن او ستا د خوښې ملکه پاکې به دی بغاوت جوړئ او ستا کره مسلمان او ستا د الله ولی او د الله دوسته چې هغې ستا د امت اصلاح کوله هغه د انبیاء وارثانو هغه خلک به په خپله خوښه باندې دی چوتئ دا یې موږ ته 1400 کاله مخکې ویلي د الله پیغمبر دا د فتنو حالي حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تعرض الفتنة علی القلوب په زړونو باندې فتنې حملې کوي هر زړه ته فتنه حاضرېږي فأي قلب کرهها هر یو زړه چې فتنه بده وګڼله یو عمل د فتنې بد وګڼله نکتت فیه نکتة بیضاء د ده په دې زړه باندې الله یو سپینه ټاپه لګوي دا د فتنو نه بچ
ځان محبوس کی. وای ایو قلب اشربها، او کم زړه چې دا وسکله، یعنی دې ته دا فتنه ننوتله، د دنیا محبت ننوتله، د دین محبت د زړه نه ووتله، د اولاد محبت د ښځې محبت زړه ته لاړ، او د الله او د الله د رسول محبت ختم، د خوب سره محبت، د مانځه سره نفرت. دا د آخر دور حال دی. اوس یې ګورې ټیم ته ګوره، د فتنې څیزه دا به په پیسو اخلي، په پیسو ته پکجم کوي، او په هغه باندې د ګناه عملم کوي، او دومره قیمتي وخت چې الله به د دې یو سیکنډ تپوس کوي، او دا په هغې کې ضایع شي. امام ابو یوسف رحمه الله دا چې کله وفات کېدل او د ده زنکدن و، نو دله ابراهیم بن جراح رحمه الله دا یو امام و، نو دای بیمار پرسی لرالی. ابراهیم بن جراح رحمه الله وی چې زی خواته کېناستلمه، نو ما ته امام ابو یوسف رحمه الله وفرمایل چې جی ستا په دې مسئلې کې څه رایې ده؟ یو مسئله ما ته وکړه. ویل ما ویله چې امام ابو یوسفه دا خو ستا د زنکدن ټیم دی، او ستا اخري سلګۍ دی، او ته ما ته اوس تپوسونه زمانه کیه چې یاره د دې په دې مسله کې ستا څه رایې ده؟ و امام ابو یوسف ویله چې کیدی شي چاته نه پول کی. دا وخت دی، ما سره وخت دی، دا وخت زه نه ضایع کوم، یعنې زنکدنې دی. او بیا د مسئلې تپوس کوي، او بیا وی راته ویل ابراهیم بن جراح وی ما ته ویله چې آیا جمرات، یعنی منګ چې ورته شیطانان وو په حج کې چې کله ولي، آیا دا شیطانان په پیدل صورت کې، یعنی پیدل اوشتل افضل دیا او کنا په سورلی باندې چې ورته ناستې په اوښ یا اسه وغیره په سورلی ناستې په دې اوشتل افضل دي. د نبي نه دوانه طریقې راغلي. دا د زنکدن مسله ده چې نو وی ما ورته وویله چې یاره په سورلی افضل دي. وی هغه ویل چې خطا شوي. وی بیا مې ورته وویله چې نه جی په پیدل اوشتل افضل دي. وی چې بیا هم خطا شوي. وی ما ته ویل چې څنګه؟ وی ما ته ویله چې د کمې جمرې خواته، د کم شیطان خواته دعا نه ده ثابته، او دعا ورته خواته نه کېږي چې کله یې ولې، نه هغه په سورلی اوشتل افضل دي، او چې د کمې خواته د الله نبي دعا کړې ده د اوشتلو نه وروسته، نه هغه پیدل اوشتل افضل دي. نو وی زما چې دا مسله تی زده کړله په زنکدن کې، او وی زه د دروازې درشل ته راورسېدلمه، نو په کور کې چغې جوړې شولې، وی چې ما بیرته سر وګرځه، او د امام ابو یوسف نه روح تلی و. دا وفات. د هغې د دې وخت باره کې مې دا خبره وکړه چې ګوره فتنې دې له موږ خپل اوقات ورکړي، ټیمونه موږ ټوله فتنو له ورکړي. دی وجه نه به امام رازی رحمه الله وی زه په کم وخت سخت خفیم، وی زما دې د الله په ذات قسم یا چې زه کله خوراک کوم ډوډۍ خورم او یا اوبس کمه، زما نه دا وخت ضایع شي، وی په الله قسم زه په هېڅ هم نه خفه کېږم، خو دا کم وخت چې زما نه روټۍ او زما نه اوبس کل واليه، نو وی به دې زیات خفیم چې دا وخت زما د الله نه لرې شو، دې باندې الله ته نږدې نه شو. نو بهرحاله موږ فتنه په خپله الو. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي فأی قلب کرهها، هر یو زړه چې فتنه بده وګڼله، ناروا کار یې بد وګڼله، نکتت، نو د ده په دې زړه باندې نقطة بیضاء، تک سپین مهر الله لګوي، دا مؤمن دی. او بیا وایي وأی قلب اشربها نکتت فیه نقطة سودا، او چې کم زړه فتنې طرف ته مایله دی،
دا ګناه په روپو اخلي او دا فتنه کې په خپل ځان مبتلا کوي دا اوقات ضایع کوي څوک فیسبوک باندې ضایع کوه څوک په یوټیوب ضایع کوه او څوک په تاشونو ضایع کوه او څوک په چکو ضایع کوه د دې وخت به الله تپوس نه کوي دا ځواني ده د سهار مانځه دې ته وخت ضایع وای خوب مې نه پوره کېږي هغه مانځله نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د منافق سړیا او د مؤمن سړی نښه څه ده د الله نبی وایي د مؤمن او د منافق نښه دا ده چې مؤمن به سحر جمع کې حاضر وي او منافق به د سحر جمع کې نه وي حدیث یې صفا د الله د نبی دا به حاضریږي جمعات ته او کم چې منافق دی دا به نه حاضریږي نبان الله دا دومره اوقات او دا دومره ټیمونه منګه په فتنو کې ضایع کو اول نه ځان په زور په فتنه کې اچو او ور رواني ور ډوبېږو او د الله نبی د داسې زمانې نه پناه غوښتې ده چې الله داسې زمانې ته مې ونه رسوه ابي هريره به دعا کوله الله داسې زمانې ته مې مه رسوه چې پای کې دا ساینس او دا ټکنالوژي ترقي وکړي دای موږ ته 1400 کاله مخکې دا پیشنګویه د الله نبی کړي بهرحال هر یو سړی د خپل ګریوان کې سوچ وکړي او ځان د فتنو نه ورکوي ځان د فتنو نه بچ کړي هر هغه کار چې یو سړی د الله نه لرې کوي یو سړی د سنت طریقې نه لرې کوي او ستا زړه غافله کوي زړه دې غافله کوي داسې کار مه کوه خو دنیا ګټل دي او که د یار دوست سره کېناستل دي او که په آبادو کې مشغوله کېدل دي او که په تجارت کې لګېدل دي خو چې تا الله ستانه یېری او ستانه محمد رسول الله طریقه یېری او ستانه جمعات پاتې کوي ستانه تلاوت او ستانه درس او تدریس او ستانه ذکر او اذکار دا پاتې کوي هغه کار پرېږدوئ دا د الله نه جدا کوي دا د دشمن دی دا فتنه ده دین فتنه ده د الله نبی وایي د دین فتنه څه ده دا مالونه دي دا اولاد دی دا شهرتونه دي چې خلک یې حاصلوي لګیا دا د دین فتنې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړي نو هر سړی دا ځان د فتنو نه وساتي خپل اولاد او خپل ځان باندې نظر واچیا خپل کور باندې نظر واچیا چې یاره من خو په فتنو کې اخته دانیو او هر چې کاروبارین دي ناغه د حذیفه رضی الله تعالی عنہ په دې حدیث باندې فکر وکي چې پرون دی یو چیز ته حلال و نن وته حرام وي او پرون دی یو چیز ته حرام و نن وته حلال وي نه حذیفه وای دا سړی فتنو کې مبتلا دی نو ځان ته فکر وکړه چې دا کارونه خو نه دي شروع کړي پرونم حلال ول نن حرامو او پرون حرام ول او نن وته حلالو دین ځان منګو تاسو اوساتو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم